هلکه د غریب سړي زامنو ستاسو نه چې پرون د سوات د سیند نه ماشومانانو د ښځې ویړو تاسو ټول د لګانو ورته کتل په 2025 کې تاسو سیند ته ټوپان ویشتل دا د ټوپانو شی دی ستاسو د سټیټ سره نه هلیکاپټرو نه د سره یو جیټسکي د سره نو چې په جیټسکي کې ناستلی وی لایف جاکټ ته اچولی ورغلی ماشومانان دې دغه کړي عمران خان بامبڑ د مور میڑا لخو خطر نہیں کولے جو ہمارے د مور کا میڑا آزاد کری عمران خان جو ہے آخدر لسو کی خود در کی کنا خو تاسو هم با بڑانی کونیانی پختانه غام بامبړو هغه بامبړ بدل خزي او الکان راوستل درنو د لګان د اوسان سی چری دلو کو تاسو لا خو اوس پتا سو یو کارو کتاسو کې غیرتی او کتاسو د سړی زامنی د سوات چې څومره ایم پی ای دی ایم ان ای دی سیاستدان دی د هغه ښځه بچي به راوړي او د دغې سیند په منځ کې به یې ودرې او دا بې غیرته به ورته ودرې چې د ده د مخې ویشي چې دی په درد پوه شي او بیا به ورته دا بې غیرته واچي هلیکاپټر په څو کېږي زما په یو فراري باندې قسم دی 2-3 هلیکاپټره کېږي اوس په یو څو دوسان وي جوړاله واله بلکل دلالم تاسو دا غیرت وکئ اول د دینه دا ټول سیند ته یې وویلې چې دی درد وګوري بل ټوپک راولی د پاکستان نه جدا شی وروره د پاکستان حکومت پښتون ته رسپي په نظر ګوري دا سوات به جدا سټیټ شي زه در باندې حکومت کوم ایرپورټ ته سره شته ایرلاین به دي شي هلیکاپټر به دي شي ستا هغه عمران خان بامبړ چې بیا دله د اوسه زیناکار چې پاکستان ته به خلک ویزي علي قسم په رب زه پښتون یم ستا سوات ته به دا پاکستانیان بیا ویزي علي چې یاره دا د شاه انور ملک دی او کم بې غیرته چې د شیخ غلام دی هغه به واپس راولم و به چې وایي چې هو چې موږ ویزي ختمې کړو خرو به زما را کوتک په خورئ دا پټي به څوک کوي د بغرۍ زامنو او چې بچي به وي څه خوري چې ورړی راوړئ پاڼې به دي بچي خوري بېزې شئ خو خپل ملک په جوړ کړو خپله به یو پیسې خلک به راته کړي کمپنیانې به ټول ناول به خپلې کمپنیانې درړم بیا به ټول دا سوات چې دی د ای کامرس هب به جوړ شي فیکټریانې به ولګو خو تاسو د لګانو خو اوس دا نه د بامبړ زامنو چې هماره عمران خان که د مور میړه آئېږه او موږ له به سوات جوړ کړي د بغرۍ زامنو که زه درشم زه یې نشم کولی تاسو به راسره ودرېږئ چې تاسو راسره کار کوئ دا هر څه به جوړ شي ځان کې غیرت پیدا کړئ که غیرتیان یې دا کار وکړئ انشاءالله زه دا هلیکاپټر عملم ریسکیو سیسټم در جوړم جدا مکتب جوړم ښه حکومت در باندې کوم او چې زما په حکومت کې چا د کونو کار وکړو خوټې ترې کټ کوم تاسو به وګورئ تاسو نه به زه سړي تاسو اوس د سپي الوا دي تاسو چې دی بې غیرت دی تاسو نه زه سړي جوړوم تاسو دا ټرای وکئ که نوی ملک غواړئ دا غیرت پکوئ که دا 2 غیرتونه یې وکړو نو بس زه یو را روان صدر یم پاسئ د بغرۍ زامنو ټوپان ولي